السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید ته رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم مرضونو، آفتونو، تکلیفونو، پریشانو، غمونو او مشکلاتو نه په امن کې وساته. الله جل شانه هر حاجت د خپلو خزانو د غیبونه پوره کړه. الله جل شانه د هر قسم وبایي امراض او اچانکي غمونو او مصیبتونو تکلیفونو نه په امن کې وساته. محترم او عزیزانو، ما نن ستاسو د فاره یو وظیفه د قرآن پاک د آیاتونو مبارکو یو وظیفه راوړې ده. ډیره مجربه، ډیره طاقتوره، ډیره اسانه وظیفه ده، او وظیفه د ایاک نعبد و ایاک نستعین وظیفه ده. فدې آیاتونو مبارکو کې د الله جل شانه نه دا سوال شوی دی چې یا الله مونږ بس خاص تا د فاره عبادت کوو او خاص تا نه به امداد مدد غواړو، نه به په عبادت کې ستا سره څوک شریک کوو، او نه چې د چا نه یعنی د څوک څه مدد غواړي هغې کې به د بل چا نه مدد نه غواړو. که دا آیات د الله جل شانه نه بغیر بل چا د پاره ویلی کېږي، نو بیا به دا سړی، دا انسان، کم سړی چې وایي، کم انسان چې وایي، دا به د اسلام د دایرې نه خارج وي. او دا وظیفه ډیره برکتي وظیفه ده د هر مشکلاتو د پاره د حل کېدو، د هر حاجاتو د پاره د حاجات پوره کېدو د پاره، او ډیره تیز اثر کوونکې وظیفه ده. ډیر زر اثر کوي چې دا وظیفه څوک کوي، وکړي، دا کړي وي، څنګه وکړي، د هغې د اثر زر تر زره انسان ته معلومیږي، او دا وظیفه زر اثر کوي. نو محترمو، راځو وظیفې طرف ته. وظیفه په څه طریقه ده؟ اول به 11 ځله یعنی 11 مرتبه درود پاک په نبی علیه السلام باندې وای. بیا به د هغې نفس 313 کرتې 313 مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا وظیفه به د الله جل شانه د فاره د خپل حاجاتو د فاره وکړئ، او بیا به ورپسې 11 ځله درود پاک یعنی 11 مرتبه درود پاک بیا وایي. بیا محترمو، د دې سره سره به یو آیات مبارکه چې هغه د ورځې هر ټیم تاسو ته ټیم میلاو شي، نو دا به پکې 101 مرتبه یو سل د پاسه یو یعنی سل د پاسه یو، دا به څه کوئ؟ دا به پکې ان الله علی کل شیء قدیر یعنی 101 مرتبه به پکې دا آیات مبارکه وای. د دې سره سره به یو آیات مبارکه بل دی، هغه به هم یو د پاسه سل کرتې یعنی 101 مرتبه پوای. هغه آیات مبارکه دا دی: نصر من الله وفتح قریب، نصر من الله وفتح قریب، نصر من الله وفتح قریب. او دا وظیفه به 41 ورځې کول وي، یا دا به څه ټیم کول وي؟ د ماسخوتن منفس دا وظیفه کول دي.
دا ادوا آیاتونه رسته چې کم پکې دي ان الله علی کل شیء قدیر او نصر من الله وفتح قریب. دا تاسو د ورځې هر ټیم کولی شئ. 41 ورځې به دا وظیفه لګتار کول وي. تاسو به ډېر زر معلومه شي تاسو کوم مشکلات دي، کم ناممکنه حاجات دي، نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره ستاسو حاجات هم پوره کوي او ستاسو مشکلات په الله جل شانه حل کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.